بسم الله الرحمن الرحیم. پرون په تیر کلیپ کې موږ دا خبره کړې وه چې زموږ اصل ماخذ عربي کتب دي. استعداد ته چې قوت او صلاحیت رسیږي د عربي کتبو په مټ باندې رسیږي. زموږ د اسلافو د علومو لویه ذخیره هم په عربي کې ده. باید هر عالم پر ځان باندې د عربي کتبو مطالعه لازم وګرځي. د دې ترڅنګ مې دا هم ویلي وه که یو کس مسلسل پښتو یا په اردو کې مطالعه کوي، عربي بالکل صرف نظر ګرځولي، ضرور به د ده استعداد ته تاوان رسیږي. خو دلته خبره دا ده، زموږ په ټولنه کې بدبختانه افراط او تفریط روان دی. موږ چې د دین په کومه څانګه کومه شعبه کې کار کوو یا په کوم فن کې چې موږ کار کوو و خلکو ته د هغه په یو داسې طریقه ورکو چې د هغه نورو علومو، د نورو فنونو، د نورو څانګو شعبو تنقیص او توهین پکې راشي. موږ دا غواړو چې زما دربار دې ګرم وي، زما مجلس دې ګرم وي، نور دې په اور باندې بسیږي. ګوره دا تنګ نظري ده. یو کس که پر عربي ژبې باندې قادر وي، که محقه د هغه مطالعه کولی شي، نو څومره خوند به وکړي چې دی پر فارسي باندې هم قادر وي، څومره خوند به وکړي چې دی پر پښتو ادب او اردو باندې هم قادر وي. د معلوماتو ذخیره به تر کومه ځای ورسیږي. د دې پر یو خبره په یاد راله، د نن څخه غالبا دوه نیم کاله مخکې زموږ یو کتاب د تنویر الافهام فی بعض مسائل علم الکلام په نامه باندې اول په پاکستان کې او وروسته بیا په هندوستان کې چاپ شو. پر دې باندې موږ د پاکستان او د هندوستان د لوی جید علماء کرامو تقاریض واخیستل. بیا مې فکر وکړ چې دلته په افغانستان کې هم د یو تلي جید عالم تقریض هم باید ترلاسه کړو. نو یو کس ته مې وویل مالته د پلانکي مولانا صاحب سره خبره وکړه، زما تعلقات سره نشته، چې دی هم پر دې باندې یو دوی لیکي تقریض یا تصدیق راته ولیکي. هغه مجلس سره کړی و. نو مولانا صاحب محترم ورته ویلي و چې زه په اردو باندې نه پوهېږم. په شروع کې ما دا فکر وکړ مال کېدی چې فارغه نه وي، بس صحیح دی، د علماو خپل مزاج دي، مزاجونه دي، څوک یې په څه وجه نور باندې کوي، څوک څه وجه د چا سره وخت نه وي، د دې مختلف لاملونه او اسباب کېدلی شي. خو وروسته بیا را معلومه شوله چې واقع مولانا صاحب چې کوم عذر کړی و هغه پر ځای و. هغه څنګه را معلومه شوه؟ د دې څه وروسته یو کلیپ ما د ده واورېدی. په د یو کلیپ کې د پر شهید اسلام مولانا محمد یوسف لودانوي شهید رحیم الله باندې په یو مسئله کې تنقید کړی چې د ولې دا مسئله داسې لیکلې ده. حالانکه د مولانا یوسف لودانوي شهید رحیم الله په فتاوا کې هغه مسئله داسې نه وه لکه د عالم چې بیانوله، داسې بالکل نه وه. نو کېدی چې ده به یا په یو رساله کې دا لیدلي یا به پر رسنۍ یا پر دا فیسبوک پر دې باندې لیدلي. حالانکه د دې مولانا صاحب په عربي کې ډېره زوروره مطالعه ده. نو ما په هغه ورځ د ځان سره فکر وکړ مال کاش د عربي د دې لویې ذخیرې ترڅنګ لږ دی د هند علماو په تحقیقاتو خبر وي، لږ خشه د اردو ژبې سره هم د واقفیت درلودی، نو ډېر ښه خوند به کړی وي. بهرحال افراط او تفریط واقع په موږ کې بیخي ډېر دی. د نن څخه داسې څو میاشتې مخکې زه یو ځای ناست ولم، نو یو عالم راته ویل ول د 3 کسانو د مطالعې څخه زه خپل شاګردان راګرځوم. ما ویل څوک دي؟ ول یو مولانا قاضي محمد مظهر حسین صاحب، او دویم مولانا محمد امین صفدر کاړوي صاحب، دریم شیخ سرفرازخان صفدر صاحب. ول دغه 3 کسانو کتب نه خپله ګورم نه شاګردان ته اجازه ورکوم. زه ډېر حیران شولم چې دا خو زموږ د مذهب ډېر لوی علما دي، دې خلکو خو ډېر خدمات کړي دي، دا څنګه خبره وکړه. خیر لږ ساعت مجلس روان، مال سړی کېدی چې په جذباتو کې داسې توند روان دی، ته ودرېږه. د مجلس په پای کې مې ورته ویل مالته د امام اهل سنت شیخ سرفرازخان صفدر صاحب کوم کتب تر نظر ایستلي دي، تا کوم کتابونه مطالعه کړي دي؟ دا راته ویله چې زه خو نور لا هم د دې سره ګرځم، نو خپله به څنګه مطالعه وکړم. بیا ما ورته ویل چې تا ویل چې زه د دې کسانو د مطالعې څخه شاګردان راګرځوم، دلیل دې دا وایي چې په دې کې تشدد دی، نو دا تا له کوم ځای څخه معلومه کړل؟
د په جواب کې راته ویل چې ما د خلکو څه اورېدلي دي نو زموږ دغه حالت دی خپل کتابونه ګورو هم نه او نور هم د دې څخه راګرځو اندازه وکړه لږ فکر وکړه د اردو ژبې په بغض کې موږ د علماء دیوبند تحقیقات تر شو لاندې کړل حالانکه مولانا قاضي مظهر حسین صاحب او شیخ امام اهل سنت سرفرازخان صاحب در صاحب نور الله مرقده دا دواړه د شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدني صاحب خصوصي شاګردان په اتفاق د علماء او شیخ سرفرازخان صاحب در صاحب ته امام اهل سنت ویل کیږي